وړوکی اختر د مسلمانانو د انتهایی اهمیت وړ تهوار دی، کوم چې د روژې د میاشتې په ختمېدو، د میاشتې په لیدو په ګرمجوشۍ، مذهبي عقیدت او احترام سره نمانځلی کېږي. څومره چې اختر را نږدې کېږي نو هغومره بازارونو کې د تیارو په سلسله کې رش زیاتېږي او هر سړی، زنانه او ماشومان د خپل ضرورت څیزونو اخیستو دپاره مارکیټونو ته ځي. د اختر په دې تیارو کې که یو طرف ته نوي جامې او دې سره تړلي نور څیزونه اخیستل یو لازمي جز ګرځېدلی، نو بل خوا د دې ورځې نمانځلو په سلسله کې د خوراک څښاک د اهتمام څیزونه هم خپل اهمیت کمېدو ته نه پرېږدي. په دغه خوراکي څیزونو کې میټایي او چرګان هم شامل دي. د اختر نږدې کېدو سره سم غره ته سمه بازارونو کې د میټایي او بسکټو د دوکانونو بهر سټالونه ولګي او د خلکو رشي چې میټایي اخیستو ته جوړي او 3-4 ورځې د کمېدو نوم نه اخلي. همدغه شان چرګان، چېرته چې هم د چرګانو پنجرې موجود وي هلته واړه لوی د چرګ اخیستو دپاره ولاړ په نظر راځي. میټایي چرګان که یو طرف ته د اختر د ورځې او وروستو 100 ورځو دپاره د مبارکۍ په وخت میلمنو ته وړاندې کېږي، نو بل خوا میټایي او چرګانو سټالونه او پنجرې په دې وجه هم آبادي چې دا دواړه څیزونه پښتانه پلاران، رونه، ماماګان هغه لوڼو، خویندو، خورزو ته هم ډالۍ کوي کومې چې د څه مجبورۍ په وجه اختر لا د خاوند د کور نه پلار کره نه یې تلي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره.